په سورۃ النور کې الله رب العزت اصول 6 ذکر کړلی لبرات الصحابہ د صحابو د برات د پاره اصول 6 چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لوی شخصیات دي په صحابو باندې الزام څوک لګي یو اصل ذکر کوي چې په صحابو باندې الزام لګون کې خلق همیشه منافقان دي چا کې چې نفاق پروت وي منافق سړی آپ صحابو باندې الزام لګي لکایت نمبر 11 وګورئ ان الذين جاءوا بالافك يكنا کسان چې راتلل وکړو بالافك په دروغ سره عصبه منکم یولو جماعت منکم د تاسو نه سمانا چا چې په عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګولې دا منافق ته په صحابه باندې الزام لګول دا د منافق کار دی دا د مؤمن او مخلص کار نشي کېده دویم اصل چې د منافق صفائی مکوا د منافق صفائی مکوا لکه دی آیت کې ویل کل امرئ منهم مکتسب من الاسم د پاره هغه کس چې کار یو کو د ګنا نه هغه لپاره حصہ ده هغه لپاره حصہ ده هغه ته د دې عذاب ملاويږي د دې سزا به ملاويږي او دریم قانون ذکر کړي چې صحابه په خپل ځان باندې قیاس کا کسرنګ چې په خپل ځان باندې تهمت نشي برداشت کوله الزام نشي برداشت کوله نو په صحابه باندې سرنګي تهمت اور الزام برداشت کړي لکایت نمبر 12 کې لولا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا ولی ګمان نو کړه مؤمنانو سره مؤمنانو زنانو کله چې دا بهتان وارد په خپل ګمانونو باندې د خیر په خپل ځانونو باندې د خیر ان صحابه په خپل ځان باندې قیاس کا کسرنګ چې په ځان باندې الزام بدنامه نشي برداشت کوله په صحابه باندې سرنګ برداشت کړي دیو جن حدیث پاک کی راځي اذا ظهرت البدع وشتم اصحابي کله چې بدعات ظاهر شي زما صحابو ته خلق کنزلی شروع کی فعلى العالم ان يظهر علما عالم باندې لازم چې خپل علم ظاهر کی فان لم يفعل فعليه لعنه الله والملائکه والناس اجمعين کچرته دا کارونه کو په باندې د الله لعنت ته د فرشتو لعنت ته او د ټولو خلقو لعنت ته نو صحابه په خپل ځان قیاس کا لکه څنګه چې په خپل ځان باندې الزام اور بدنامه نشي برداشت کوله نو په صحابه باندې ول الزام اور بدنامه برداشت کړي سلورم اصل ذکر کړي چې څوک صحابه باندې الزام لګيږي نو دا یو معمولی امر نه دی دا ډېر لوی امر دی لکه آیت نمبر 12 کې وقالوا هذا آیت نمبر 12 سورۃ النور آیت نمبر 12 لولا جاءوا علیہ باربعۃ شهداء لولا سمعتم ظن المؤمنین بخیرا وقالوا هذا افک مبین سوک چې په صحابه باندې الزام لګي بدنام لګي تورته دا مکمل دروغ دی صفا دروغ دی دې کې هیڅ حقیقت نشته ده پنځمه قاعده صحابه باندې الزام لګول دا وړه خبر نه ده دا ډیره غټه خبره ده تاسو پرې دمړه هغه هم شخصیاتو خو پیغمبر وای زمان صحابه ما یادوي مگر په خیر باندې یادوي لکه آیت نمبر 15 وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم تاسو ګمان کول چې دا معمولی خبره ده حال دا هغه الله تعالی په نزدیک ډیر لوی خبره وا شپږمه قاعده ذکر کړي آیت نمبر 17 کې یعظکم الله ان تعودوا لمثل ابدا الله نصیحت کی تاسو ته چې واپس نشئ دارنګ الزام تبه چریومو سما کم جماعت کی چې په صحابه باندې الزام تراشی کیږي دا رکن ما جوړेगा که رکن جوړ شي نو خامخا التوبه الزام لګي بدنامه بلګي ته به برداشت کې و ناس پای